حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمائی بنو غفار قبیله سره تعلق ساتي. وی خبر شوم چې په مکه مکرمه کې یو سړی د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. وی خپل ورور مې ولیږه انیس، وی هغه ته مې وی چې ته لاړ شه او لږ معلومات وکړه. وی زما دا ورور لاړ مکه مکرمه کې شپې ورځې تېرې کړې او زما دا ورور ښه زبردست شاعر و. وی چې دی کله راغی وی ما ورته وی چې څنګه چل دی؟ وی ما ته وی چې یاره یو هلک دی او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، خو خبرو ته خلک رابلي او د بدو او د نارواو نه خلک منع کوي. او د عربو او د مکې مکرمې چې څومره خلک دی نه ټولې خلاف دی. بعضې خلک ورته ساحر وی، بعضې خلک ورته کاهن وی، بعضې خلک ورته جادو وی، بعضې خلک ورته جادوګر وی، څوک ورته ساحر وی. ځکه رسول الله مبارک به د قرآن حکیم تلاوت کو نو د قرآن مثل چا نشو راوړی، نو دغې قرآن ته به ظالمانو سحر وی، سحر جادو به ورته وی. نو ورور راته وی چې د هغه خبرې ما واورېدې مراد ترې نه قرآن دی، هغه قرآن مې یادو چې هغه چې څه وی هغه مې واورېدل. نو هغه سحر نه دی، هغه کهانت نه دی، هغه جادو نه دی، او زه په خپله زبردست شاعر یم، هغه شاعر نه دی. او دا لږ په دغې دعوه د نبوت کې ما ته رښتون ښکاري. وی ما ورته وی چې داسې پوره خبر دی راونړن. وی په خپله باندې روان شوم، د اوبو یو مشک مې ځان سره واغېست، ځکه په لاره باندې اوبه په کار راځي، او ځان سره مې لږه توخه واغېسته. وی په لار روانم، اوبه به مې څکلې، خوراک به مې کو، هغه اوبه م ختمې شوې. چې مکې مکرمې ته ورسېدم، خو ورور مې راته وی چې ګورې ټول خلک یې خلاف دي، د چا نه به تپوس نه کوې، څوک به درته ضرر ورسوي. وی چې کله مکې مکرمې ته رالم، د بیت الله په خوا کې هغې ځای کې دیره شوم، اوبه م را سره ختمې شوې وې په هغې مشکیزه کې. نو ما به د زمزم اوبه څکلې، په هغې باندې مې خپله ګزاره کوله. یو روایت کې راځي، یو کتاب کې لیکلی دی چې 13 ورځې دغې ځای کې د تېرې کړې، بلکې دا راځي چې نه 3 ورځې. وی د بیت الله په خوا کې مې ټوله ورځ تېره کړه، نه دا څوک وی چې دا هغه هلک دی، او نه زه چا نه د یرې نه ځم د چا نه تپوس نشم کولی. وی چې کله ماښام شو، وی حضرت علی رضی الله عنه راغی، وی هغه وی داسې معلومیږي چې لکه دا سړی مسافر دی. وی ما ورته وی چې او زه مسافر یم. وی راته وی چې راځه زما میلمه شه. وی ځان سره کور ته بوتلم، او زه ورکره شپه مې هغه کره وکړه، مال یې خوراک راکړ، خو لیکن نه هغه غږ وکړه او نه ترې ما د یرې تپوس کولی شو. وی ما وی چې هسې نه د کم انسان د معلوماتو دپاره زه راغلی یم چې ته دا د هغه خلاف وکینې، نو ما ته تکلیف ونه رسوي، زه خو مسافر یم، یوازې یم. وی غږ مې ونه کړ. وی سارې بیا رالم، د بیت الله په خوا کې مې ټوله ورځ تېره کړه. وی ماښام یې بیا دی را باندې راغی، نو وی بیا یې ځان سره بوتلم، خو دم راته غږ ونه که او ما م ورته غږ ونه کړ. وی په 3 ورځې بیا ځان سره بوتلم. وی چې 3 ورځ مې تېره کړه، ماښام یې ځان سره بیا کور ته بوتلم. وی ما ته وی چې میلمه دا 3 ورځ د ستا څه پسې راغلی؟ وی ما ورته وی چې یاره یو تپوس در نه کومه، خو که خبره په راز کې ساتې او دا راز مې ښکاره کینه، او دویمه دا ده که خفه کېږي پې هم نه کوم، بیا که تکلیف راته رسی بیا هم نه کوم. وی ما ته وی چې نه، ستا خبره به ما سره راځي، امانت به او ته به په امن یسم، درته غږ نه کوم. وی ما ورته وی چې دلته یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، هغه له راغلی. وی ما ته وی دا ښه ده چې د ما نه تپوس وکړه او د بل چا نه دې تپوس نه دی کړی. ټول خلک د هغه په خلاف باندې دی، بلکل د الله رښتونی پیغمبر دی.
وی ما ته وی چې راځه ما سره بځې زه د هغه له بوځمه خو که په لاره باندې څوک رالل مخې نو زه به یو طرف ته کینم بعضې وخت کې د چپلی چڼیا خلک سموي ته به نیغ ځې ما ته به ودرېږې نه چې دا په تاسو ګمان اونکي چې دا د ده ملګری دی که مخې له څوک رالل زه به دیوال ته ودرېږم او یا به زه یو ځای کې کینم اوبه به تویوم او ته به نیغ ځې اوبه تویول کنایه د متیازو نه ده چې زه به متیازې کوم نو دی ورته ونه وي چې راکوټې بول به کوم نه زه به اوبه تویوم او ته به نیغ ځې وی ما ورته وی چې صحیح ده وی د دواړو جهانو سردار مبارک له سار بوتلم وی چې د علیه الصلاة والسلام وجهه او چهره او مخ مبارک ته مې وکتل وی ما وی چې دا خو د دروغجن مخ نه دی پاک پیغمبر مبارک را له د ایمان دعوت راکه قرآن مې ترې واورېده زه مسلمان شم وی ما ته وی چې ابوذره زه ته خپل کلي ته لاړ شه التم خلق ایمان تروبلا او چې مال کله رب العالمین غلبه راکړي نو بیا به راځي وی ما ورته وی چې د الله رسول دا دین حق نه دی وی راته وی چې ولې حق نه دی وی ما ورته وی چې هم د دغې خلکو مخکې به د دې کلمې د شهادت اعلان کوم یا یریده او یا چړه ته د ایمان رڼا وردن نشه نو یره مره بیا ختمه شوه دې مجاهدینو ته وګوره د کافر په مقابله کې ولاړ دی خو چړه کې کلک ایمان دی نو یره پکې دی خیر وی لاړمه د بیت الله په خوا کې قریش ناستو هغې ځای کې مې کلمه د شهادت وویل وی یو بل ته وی چې د صحابي مقابلې له راپاسې وی هغه قریش لکه د مچو په شانتې سره شو په ما باندې راپاسېدل او وی زه یې په ځمکه باندې راواچولم وی چې راویچولم په ځمکه باندې نو حضرت عباس رضی الله عنه راغی او زما د پاسه سم لاس او ورته یې وی چې پام کوې ګورې ډب ورله ورنکې او دی خو چې د کمې علاقې دي نو چې زمونږ د قریشو خلک تجارت لدي خو د دوی په علاقه م لار ده نو بیا د ده د خاندان نه به په هغې لاره باندې څنګه ځې وی زه یې خلاص کړم وی په دویمه ورځ بیا لاړمه یو روایت کې دام را دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم زه میلمه شیم ابوذر رضی الله عنه فرمایي کیدی شي هغه میلمستیا ورکړي نو وی چې لاړمه نو وی بیا هغوی ناستو وی د هغوی په مخ کې مې بیا هغه کلمه د شهادت په زوره وویله وی بیا راپاسېدل او په ځمکه یې زه راوغورځولم وی عباس رضی الله عنه اتفاقا موجود و وی زه ته بیا په ما راپرېوت چې ډب ونه ورکوي وی زه ته خلاص کړم چې دی خو د هغې علاقې دی چې په کومه باندې موږ تجارت لزو بیا به په کومه باندې ځې خیر وی په بله ورځ بیا رالم وی چې کلمه مې د شهادت وی بس راګیرې کړم وی دومره ووالم چې وینې را باندې وبیولې وی حضرت عباس رضی الله عنه راغی زه یې خلاص کړم او کله چې په هوش کې رالم د دواړو جهانو سردار مبارک لرالم وی ما ته وی چې ګوره تا ته مو چې کلي ته لاړ شه او ما ته به الله پاک حکم کوي او د کجورو وطن ته به الله پاک ما ته د هجرت حکم کوي زه به هلته ځم نو چې زه کله الله ما له غلبه راکړي بیا به راځي یو روایت کې دا دی چې یسرب باندې زما ګمان دی چې دغه د کجورو دا وطن به یسربي مدینه منوره خیر وی خپل علاقې ته رالم وی خپل رور ته مې وویل چې یاره ما خو په هغې لږ باندې ایمان راوړ وی هغه ما ته وی چې ستا د دین نه اعراض نه کوم دا حق دی وی رور مې مسلمان شو وی رور او زه وی دواړه لاړو خپلې مور لم د ایمان دعوت ورکو هغې م وی چې بچو مخته ناړم هغه مسلمانه شوه وی بیا دا مور مې راسره شوه رور مې راسره شو او لاړو خپل خاندان لم دعوت ورکه نو خپل ټول نیم قوم مسلمانان شو او نیم وی چې کله هغه هجرت وکړي او غلبه ورته میلو شي موږ به ایمان راوړو بیا چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته راغی نو د ابوذر غفاري رضی الله عنه هغه نیم قوم باقی راغلی دی هغه بیا مسلمانان شوي دي او د دواړو جهانو سردار مبارک ورته دعا هم کړې ده